الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين. مولوی صاحبانو په تیر درس کې مو د قرآن کریم تعریف، موضوع او غرض دا ذکر کړیو چې د قرآن کریم تعریف څه شی دی، موضوع څه شی ده او غرض څه شی دی. نننی درس کې د تفسیر معنا لغوي او معنا اصطلاحي ذکر کوو چې تفسیر لغتاً چاته ویلی کیږي او اصطلاحاً چاته ویلی کیږي. تفسیر چې دی دا باب تفعیل دی، فسر یفسر تفسیرا. دا ماده چې دی فا سین او را دا دلالت کوي په کشف باندې او په بیان باندې او په اظهار، یا دلالت کوي په ښکارهوالي باندې. دا د کاف شین فا ماده په ښکارهوالي باندې دلالت کوي. لکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې جئناک بالحق واحسن تفسیرا. نبی علیہ السلام ته رب العالمین وی مونږ تعالی را راتګ کړی دی بالحق او واحسن تفسیرا، او راتګ کړی مونږ تعالی را په ښایسته تفسیر باندې. نو دې ځای کې چې دا تفسیر راغلی نو د دې معنا دا احسن بیان، راتګ مو تا ته کړی په ښایسته بیان باندې. نو دا ماده چې دی مولوي صاحبانو دا په کشف او په بیان باندې دلالت کوي. اوس په دغه معنا باندې دا د قرآن کریم تفسیر ته تفسیر ولې وایي؟ موږ تاسو د قرآن کریم تفسیر وایو. نو وجه علما دا ذکر کوي چې د قرآن کریم د تفسیر په وجه باندې هم د قرآن کریم د هغې مغلقو او خفي معانیو اظهار او ښکارهوالی کیږي. یو آیت دی پټې معناګانې پکې دي، یو آیت دی مغلق دی، یو آیت دی مشکل دی، چې په دې موضوع وروستو به انشاءالله تاسو ته زه ووایم. علماو کتابونه لیکلي مستقل په نوم د مشکلات القرآن. اوس دا تفسیر داسې یو علم دی چې په دغې علم کې د دغې مغلقو ځایونو بیان کیږي، دغه مغلق ځایونه راښکاره کولی شي، د دغې مغلقو ځایونو وضاحت کولی شي. نو ځکه تفسیر ته څه شی ویلی کیږي؟ تفسیر. دویم قول دا دی مولوي صاحبانو تفسیر دا د تفسیرین اخستلی شوی دی، او تفسیره چې دی په سین سره هغه آلت الطبیب ته وایي چې طبیب په کمې آلې باندې د خلکو امراض معلوموي. تاسو که فکر کړی کله چې ډاکټران وینه واخلي دوی دوربینونه لري، بیا چې دی دا وینه هغه دوربین لاندې کیدي او دوی په هغه دوربین کې دی وینې ته ګوري چې دی کې اوس کوم مرض دی. نو د هغې دوربین په واسطه باندې دی د هغې مرض تشخیص کوي په دغې وینه کې. نو عربان هغې آلې ته یا هغه دوربین ته چې د کوم دوربین په وجه باندې تشخیص د امراضو کیږي هغې ته چې دی تفسیره وایي، تفسیره په سین سره. اوس تفسیر تم تفسیر په دې اعتبار ځکه ویلی کیږي چې دا هم هغه خفي او مغلق معانی دا را معلوموي. دا به څنګه معلومیږي دا وروسته ورته زه خبره کوم. نو د دې تفسیر په وجه باندې هغه جید او کره خبره د هغې کمزورې خبرې نه یا د موضوعي خبرې نه یا ډیره اقوا خبره د قوي خبرې نه یا قوي خبره د ضعیف خبرې نه
دا سره جدا کیږي او د دې امتیاز راځي، نو په دې اعتبار باندې تفسیر ته تفسیر ویلی کیږي. دریم قول د علماو دا دی چې تفسیر دا مقلوب دی د سفر نه. سفر او سفر کې بیا سین فا او را راغله، نو دا معنا چې دی دا دلالت کوي په روشنایي باندې او په رڼایي باندې. لکه حدیث مبارک کې راځي، امام ترمذی رحمت الله تعالی علیه راخسته پاول جلد 209 اتیایم صفحه باندې. رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنہ راوی دی، نبی علیہ السلام فرمای اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. نو اسفروا بالفجر راغله، اسفروا صيغه د امر دو ماخذ د دې د اسفار. اسفروا بالفجر نو د سبعی په مانځه کې تاسو رڼاواله کوي، یعنی ډیر وختي مکوي. وجه د دې څه شی ده؟ فانه اعظم للاجر، ځکه په دې کې اجر زیات دی او په دې کې ثواب زیات دی. نو دې ځکه اسفرو راغی او دا د اسفار نه اخیستلی شوی، او اسفار چې دی دا په معنا د رڼایي سره راځي. بیا مغه زړه معنا پکې ده، په دې معنا باندې تفسیر تم تفسیر ځکه ویلی کیږي چې د قرآن کریم هغه مغلقې معناګانې په دې سره روښانه کیږي او په دې سره چې دی واضحه کیږي مونږ او تاسو ته، نو ځکه ورته تفسیر وایي. بهر تقدیر چې څومره اقوال د مفسرین کرامو وګورئ، خلاصه د هغې به دا وي چې دلته دا سین او فا او را ماده دا دلالت په ښکاروالي کوي، دلالت په وضاحت کوي، دلالت په روشنایي کوي. دا معنا په دې کې پرته ده. اوس راځو دې ته چې دا تفسیر ویلی کیږي په اصطلاح کې چاته. نو علما دې ځکې لیکي تفسیر هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العظيم من جهة نزوله وسنده وأداء ألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والأحكام وأحوال النزول. تفسیر دا داسې یو علم دی، خلاصه دا ده یبحث فیه چې په دې علم کې بحث کولی شي د احوالو د قرآن کریم نه. احوالو خبره کوم درته وروستو، یا لکه دا د احوالو د قرآن کریم نه پکې د کوم حیثیت نه بحث کیږي؟ قرآن کریم خو ډېر حالتونه لري، نو یو ورسره دا ووایي چې من جهت نزوله، د نزول د جهت نه او د نزول د اړخ نه په علم التفسیر کې د قرآن کریم بحث کیږي. دا آیت نازل شه، کله نازل شه، څه وخت کې نازل شوی، یو. دویم وسنده، په علم التفسیر کې بحث کولی شي د احوالو د قرآن کریم نه، خو من جهت نزوله وسنده. دا یو خبره چې د تفسیر تر موږ او تاسو پورې را رسېدلې وي، خو دا خو هسې نه را رسول کېږي، دا خو سند غواړي. مثلا صحابي مبارک نبی علیہ السلام نه اورېدلې، هغه نه تابعي مبارک اورېدلې، هغه نه تبع تابعي اورېدلې، او دا خبره همداسې را روانه ده تر موږ او تاسو پورې. اوس دا سند په واسطه چې دا خبر تر موږ او تاسو را رسېدلې ده، په علم التفسیر کې د دې سند وضاحت هم کېږي. سره کم به واضحه کو وروسته وایو. دریم و اداء الفاظه، په دغې علم کې بحث کیږي د ادا د الفاظو د قرآن کریم نه، د ادا د الفاظو د قرآن کریم نه. د قرآن کریم د الفاظ به سره کم ادا کوي، د هر حرف خپل خپل مخرج دی. علم التفسیر کې د دې بیان کیږي چې د هر یو حرف دا به په خپل خپل ځای او په خپل خپل مخرج کې ادا کوي. دریم اړخ دا دی، نو هغه علم القرات ته پکې اشاره ده. دریم څلورم
ومعانيه المتعلقه بالالفاظ والاحکام، او پدی علم کې بحث کیږي د هغه معانیونه چې د کوم معانیو تعلق د الفاظ سره دی، د کوم معانیو تعلق د چا سره دی؟ د الفاظ سره. موږ تاسې وایو مولوي صاحبانو دا الفاظ چې دی دا قوالب دي د پاره د معانیو، یعنی دا لفظ قالب دی او په دې قالب کې څه شی پرته ده؟ معنا پرته ده. نو چې الفاظ د معانیو د پاره قوالب دي او دغه معناګانې په دې الفاظو کې پرتی دي، نو په علم التفسیر کې د دې معانیو نه بحث کیږي. نو علم اللغت ته پکې اشاره ده، علم النحو او صرف هم پکې ور داخليږي، او په آخره کې بیا وی والاحکام دا هغه علم دی چې په دې کې بحث کولی شي د جهت د احکامونه. احکام جمع د حکم ده، خپل ذکر براشي. نو دې کې اشاره شو مولوي صاحبانو علم الفقه ته. په علم الفقه کې احکام بیانېږي، په تفسیر کې د احکامو ذکر شته، د علم فقه مسائل پکې دي، او په آخره کې وی و احوال النزول، او په دغه علم کې بحث د احوالو د نزول د قرآن کریم نه کېږي چې دا د قرآن کریم د نزول حالتونه څه شی دي. نو لنډه خلاصه به ذهن کې دا کېنوئ چې علم التفسیر دا داسې یو علم دی چې په دې کې بحث کولی شي د احوالو د قرآن کریم نه. نو قرآن کریم خو ډېر حالتونه لري. کوم حالت؟ یو دا دی چې من جهت نزوله ومن جهت سنده. په علم التفسیر کې د قرآن کریم د نزول اړخ بیانېږي، د سند اړخ بیانېږي، د ادا د الفاظو اړخ بیانېږي، د معانیو متعلقو اړخ بیانېږي چې کوم معانی تعلق د الفاظو سره لري، او بل د احکامو بحث پکې کیږي، او په تفسیر کې چې د احوال د نزول بیانېږي چې د نزول احوال څه شی دي. دا نور خو څرګند دي مولوي صاحبانو، د لفظ معنا څه شی ده او لفظ باید ادا څنګه شي او سند وغیره خبره ترستو کومه. خدا چې راغلل چې په علم التفسیر کې د نزول حالت بیانېږي، نو دا حالت د نزول علماء کرامو تقسیم کړي دریو اقسامو ته دي. احوال النزول دا درې قسمه دي. یو ته ویلی شي اسباب النزول. دا ښه په غور واورئ چې دا څومره مقدمات تاسو ګورئ، بیا به درته پکې انشاءالله اشکال نه وي. دویم دی امکنة النزول، دریم دی ازمنة النزول. اسباب النزول څه معنا مولوي صاحبانو؟ یا امکنة النزول څه معنا؟ ازمنة النزول څه معنا؟ دا درې واړه د نزول حالات دي. په لنډ او آسانه تعبیر باندې داسې تعبیر وکئ چې په علم التفسیر کې د دې حالت بیانېږي چې دا آیت راغی، سبب د نزول څه شی وه، یعنی څه حادثه پیښه شوې وه چې د هغې د حل دپاره رب العالمین د آیت راولېږه یا دا صورت یې راولېږه. دا یو. او دویم د دغې حادثې د حل دپاره چې یو آیت یا صورت رالیږلی کېده، نو کومه زمانه وه؟ کومه میاشت وه؟ شپه وه که ورځ و؟ سبا و که بیګا و؟ دې ته مولوي صاحبانو ازمنة النزول وایي. او د دغې حادثې د حل دپاره چې رب العالمین صورتونه او یا آیتونه راولېږل، د ورځې راولېږل، نو دی په کوم ځای کې راولېږل؟ مکه مکرمه وه او که مدینه منوره وه، او که د مکې مکرمې او د مدینې منورې نه بیرون حدود وه. دا کوم ځای کې دا آیتونه راغلل؟ نو دا آیتونه چې په کوم ځای کې راغلي دي او مفسرین کرام بیا د هغې ځای نه بحث کوي، نو هغې ته امکنة النزول وایي. دا درې شیان عمده زموږ او ستاسو مخې ته راځي. سبب النزول، څه حادثه پیښه وه چې د هغې د حل دپاره آیتونه راغلل.
ازمنة النزول کوم وخت راغلل، امکنة النزول کوم ذکر راغلل، دې درې واړو ته احوال النزول ویلی کیږي. تفصیل دا د مولوی صاحبانو. سبب النزول دا معنا علماء کرام لیکي چې یوه حادثه پیښه شوې وي او د هغې حادثې د حل دپاره الله تعالی قرآن کریم راولیږي، دې ته سبب النزول وایي. خو د دې سبب النزول بیا په قرآن کریم کې خپل په تفسیر کې خپل خپل الفاظ دي. ځینې الفاظ صریحي دي او ځینې الفاظ محتمل. ځینې الفاظ صریحي دي او ځینې الفاظ محتمل. الفاظ صریحي څه معنا؟ الفاظ صریحی دا مانا مولی صاحبانو چې یو آیت مفسر ذکر کوي او د دې آیت د ذکر کولو نه وړاندې دا مفسر ولیکي چې سبب نزول هذه الآیه کذا، یا لکه د دغه آیت د نزول سبب دغه خبره ده، تصریح ده. د دې آیت د نزول سبب دغه خبره ده، تصریح ده. دې ته الفاظ صریحي ویلی کیږي. کله ناکله داسې وشي چې یو مفسر یو واقعه ذکر کی او د دې واقعي د ذکر کولو نه بعد فا تعقیبي راوړي دی. څه شی راوړي؟ فا تعقیبي. نو دا فا تعقیبي راوړل د یو آیت نه وړاندې دا تصریح ده په سبب النزول باندې. لکه مثلا یو صحابي مبارک وی یا یو کتاب د تفسیر کې تا دا خبرو کتل راوی وی چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کذا فنزلت. نبی علیہ السلام نه د دې خبرې په باره کې پوښتنه وکړی شوه چې دا خبره څنګه ده. نو چې د ده مبارک نه پوښتنه وکړی شوه نو فنزلت، د دې پوښتنې نه بعد دغه آیت نازل کړی شو. نو دې ځکه دا فنزلت کې چې کومه فا راغلې ده دې فا ته ویلی کېږي فا د تعقیب مع الوصل. څه ورته وایي؟ نو دا فا د تعقیب مع الوصل دا مولوي صاحبانو دویم سبب النزول دی. خو کوم سبب النزول؟ سبب صریحي. دا دوه شول. دا تصریح ده په سبب النزول کې. دویمه صیغه هغه د مولوي صاحبانو چې هغه محتمله ده. محتمله لکه مثلا یو راوی یو آیت مبارک ذکر کی او دا راوی اوی چې نزلت هذه الآیت فی کذا، یا راوی وی چې احسب هذه الآیه نزلت فی کذا، یا راوی وی چې ما احسب هذه الآیه نزلت الا فی کذا. ګمان نه کوم زه چې دا آیت دې نازل وي مګر په فلانۍ مسله کې. نو کله چې دغسې الفاظ تاسو مخې ته راغلل په یو تفسیر کې نو دا مولوي صاحبانو الفاظ محتمله دي. څه شی دي؟ الفاظ محتمله. نو هغه دوه خبرې چې سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم فنزلت یو، یا راوی وی چې سبب نزول هذه الآیه
د دې آیت د نزول سبب دغه آیت دی نو دا دو الفاظ صریحي دي او نزلت هذه الآية في كذا احسبوا هذه الآية نزلت في كذا یا ما احسب هذه الآية نزلت الا في كذا نو دا الفاظ د سبب النزول دي ولیکن دې تکوم الفاظ وي محتمل څه شی ورته وي دا محتمل الفاظ دي اوس راځي مولوي صاحبانو کچرته داسې پیښه وشوه چې داسې الفاظ راغلل د سبب النزول نو موږ ترجیح چاته ورکو د دې اسباب النزول په درمیان کې د تطبیق طریقه څه شی ده دا چې کله تاسو تفسیرونه خلاص کړي دا مخې ته راله هلته مو بیا مازغه خلاصېږي ورباندې نو ووایه چې د یو سبب النزول په باره کې دوه قسمه الفاظ راغلل یو طرف ته الفاظ صریحي دي او دویم طرف ته الفاظ محتمل دي نو الفاظ صریحي دا به مقدم وي په الفاظ محتمله باندې بس دا د تطبیق طریقه ده الفاظ صریحي دا به څه شي وي مقدم وي په الفاظ محتمله باندې یو آیت دی د تفسیر په باب هم محتمل الفاظ راغلي او هم صریحي الفاظ راغلي نو ته به ترجیح چاته ورکوې الفاظ صریحي او ته دا به مقدم وي هغه سبب النزول به مقدم وي چې کوم ما تا ته په چا رانقل وي په صریحي الفاظو سره دویم لکه مولوی صاحبانو آیت دی رب العالمین فرمائی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم د سورة البقره 230 نمبر آیت دی المروی دا دغه خلاصې کړه پردې کش کړه د دې آیت د شان نزول په باره کې اختلاف دی یو په دې کې روایت د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی چې امام بخاری راخستی او دویم روایت د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه دی هغه روایت هم بخاری راخستی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا دی نافع وی وقت میں دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پا مخ کی دا آیت والوسطا نو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ما تو فرمائل چی یا نافع اتدری فیما انزلت هذه الآیہ دا نافع مولا ابن عمر دی دیر اقوال دا عبداللہ ابن عمر سے ابن دی لری وما تول چی نافع پدی پوئی کی چې فیما انزلت هذه الآیه چې دا آیت د څه شي په باره کې نازل کړی شوی دی نافع صاحب وایي ما ورته ویل چې نه ما ته نه ده معلومه چې د څه شي په باره کې دا آیت نازل دی وما ته عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وفرمایل چې نزلت هذه الآیة فی اتیان النساء فی ادبارهن نو آیت راغی رب العالمین د دغه اتیان نه فی الادبار منو فرمایلا او وی فرمایل چې ګوره اتیان فی الادبار دا خو موضع د حرس نه دی کنه او د کروندې ځای خو نه دی نو د دې رایې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا معلومیږي چې دا آیت د دې خبرې په باره کې نازل شوی دی ولیکن قول د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه غیر صریح دی فی السببیت ځکه چې الفاظ دا و چې مبارک او فرمایل چې نزلت هذه الآیه فی اتیان النساء فی ادبارهن نو تاسو ته ما ویلې نزلت او یا احسبو یا ما احسبو دا الفاظ کوم الفاظ دي محتمل دا روایت هم د بخاری دی
دویم روایت مولی صاحبان هغه د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما دی رضی الله عنه دی هغه امام بخاری راخستی هغه الفاظ دا دي د مبارک فرمای وکانت اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول نو چار کله د یهود رای داوا نو فنزلت نساؤکم حرس لکم فاتوا حرسکم ان شئتم ور فکر کوا یهود دا رای لرودلا نو فنزلت دا آیت نازل کړی شو چې نساؤکم حرس لکم فاتوا حرسکم ان شئتم نو مولوی صاحبانو یو پاسنی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما او یو روایت چا دی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پاغي روایت کې صرف دومره راغلیو چې نزلت فی اتیان النساء فی ادبارهن او دی روایت کې راغلل چې د یهودو رایه داوا دا رایه وا چار کله د دوی رایه داوا فنزلت یا فنزلت هذه الآیه دغه آیت نازل شو نو پر روایت د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما کې څه شی دا فاد تعقیب مع الوصل ده نو هغه پاس روایت محتملو او دا روایت څه شی دی صریح دی نو دا صریح روایت دا به مقدمي په چا باندې پاغه محتمل روایت باندې دا د تطبیق طریقه ده دوه طرف ته الفاظ ته تفسیرونو کې پیدا کیږي خو مقدمه بداوی نو دی زین علماء کرام لکی چرایه د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما مقدمه ده وجد تقدیم دادا چې روایت د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما خدای احتمال پکشتا چې ممکن دا سبب النزول وي او یا ممکن د خپل اجتهاد وی اجتهاد کړي دغه مطابق دا خبره کړي د چاله کدي جن دا مسله را فهميږي او دا آیت دغه مسلې د حل د پار راغلی دی او هر چې روایت د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما نو هغه څه شی و صریح و څه شی و نو دا به مقدمي په هغه باندې نو خلاصه دا راوتله چې هر کله دوه قسمه الفاظ د سبب النزول راغلل یو طرف ته کوم الفاظو صریح او بل طرف ته الفاظ محتمل نو مقدم بسوک وي الفاظ صریحي وي په کوم الفاظو باندې دویمه طریقه د تطبیق دا ده چې روایت راغې دواړه طرف ته نو دویمه طریقه د تطبیق یا د ترجیح دا ده چې ته به د دې دواړو روایتونو سند ته وګورې او به ګورې چې د دې روایت سند قوی دی او که د دې بل روایت سند قوی دی که چېرته د دې یو روایت سند قوي و په دې بل باندې او د دې بل روایت په سند کې داسې روات و چې هغه مجروح وه او د دې یو روایت په سند کې مجروح راویان نه نو ته به مقدم کې هغه روایت چې کوم مجروح نه دی په هغې روایت باندې چې کوم د کوم روایت سند څه شی دی مجروح دی او په کوم سند باندې جرح ده دا ځان ته د علم الحدیث خبره ده او د علم الحدیث مهارت غواړي چې تو څنګه کوی شي چې یو سند باندې تحقیق وکې او څنګه کوی شي چې یو سند کې ته دا معلومه کړې چې دا سند قوي دی او که ضعیف دی څنګه کوی شي چې د یو راوي حالت معلوم کړي چې دا راوي مجروح دی او که نه دی دا د علم الحدیث خبرې دي خو نن سبا زموږ او ستاسو د طالبانو اشنایي ورسره نشته او نه ورسره کوم تعلق شته خو زه درته خبره کوم دې ځي یو روایت امام بخاری امام مسلم راخسته دی اسود ابن قیس وی سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة او ليلتين امام بخاری دویم جلد 9 صفحه باندې دا روایت راخسته جندب وی نبی علیہ السلام بیمارو وی مخکې به نبی علیہ السلام راته او د خانه کعبې ترڅنګ به اوږد قیام کولو نو یو وخت داسې راغی چې نبی علیہ السلام د بیمارۍ د وجې نه
دی رانغی چې دی اوږد قیام وکړي. نو د مشرکانو یوه زنانه راغله او نبی علیہ السلام ته وویلې چې یا محمدو ما ارا شیطانک الا قد ترکک العیاذ بالله. نو بیا ادبي وکړله وایي زه نه وینم ستا هغه شیطان مګر ته یې پرېښې او مراد د دې د شیطان نه اعاذنا الله حضرت جبریل علیه السلام. نو چې کله دې مشرکې زنانه دا خبره وکړله چې زه نه وینم شیطان ستا مګر دا چې ته یې پرېښی، نو دې دوران کې جبریل علیہ السلام ته عیاذا بالله نسبت ته شیطان وکړه. تا ته به شیطان راتلو خبرې به یې راوړلې او هغه اوس نه راځي. نو نبی علیہ السلام ته یو پیغور غوندې ورکړه. نو الفاظ دا دي ګوره فانزل الله تعالی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. زما د قسم په ساخت باندې وي، زما د قسم په شپې باندې وي چې کله تیاره خوره شي. جواب قسم دا دی چې ما ودعک ربک وما قلا، نه خپل رب پرېښی او نه خپل رب د خپل دره شړلی. دا جواب قسم دی. د هغې زنانه جواب رب العالمین دا ولېږلو. نو اوس په دې ځای کې مولوي صاحبانو وګورئ، روایت د بخاری او د مسلم نه دا معلومیږي چې دا صورت چې راغی نو دا یوې زنانه بیا ادبي وکړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جبریل علیه السلام. رب العالمین دا صورت راولېږه چې والضحى واللیل اذا سجى فانزل الله. نو دا الفاظ صریحي فی سببیت دي، فا تعقیبي مور باندې داخله ده. او مولوی صاحبانو یو روایت تیزی کې بل دی. امام طبرانی راخسته دی، مصنف ابن ابي شيبه د حدیثو کتاب دی، هغې راخسته دی د حفص ابن میسره په روایت باندې. هغه د خپلې مور نه روایت کوي او هغه مور بیا د خپلې مور نه روایت کوي او دغه مور د ده چې دی کانت خادمة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمه وه. الته الفاظ داسې دي د خادمه وایي چې یو کونګری د سپي بچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې ته ننوتی وه فدخلت تحت سریرن، د نبی علیہ السلام چې کوم تختو یا کټو چې مبارک په سملاستلو، دا کونګری چې دی د هغې کټ لاندې ملاستو. نو چې هر کله د کټ لاندې ملاستو نو په دې دوران کې تقریبا تر 4 ورځو پورې دا سپی دې ځای کې وه. تر 4 ورځو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی نه راتلله. آخر دا خادمه راوغوښته او دې خادمې ته وایي چې یا خولتو ما حدث فی بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جبریل لا یأتینی، زما په دې کور کې څه پېښه شوې ده چې دا 4مه ورځ ده جبریل علیه السلام نه راځي، وحی نه راوړي. وجه څه شی ده؟ نو دا خادمه وایي ما ځان سره وویلې که چېرته نبی علیه السلام بیرون ووتلو نو د ده مبارک دا کوټه به زه ښه راپاکه کم او به ګورم چې دلته څه شی وي نه چې د هغې د وجې نه جبریل علیه السلام وحی نبی علیه السلام ته نه راوړي. کله چې نبی علیہ السلام بیرون ته لاړه نو مبارکه فرمای ما جارو راواخستله، دا کوټه مې چې دی جارو کړله، وی کله مې چې دا جارو د کټ لاندې ووهله نو ګورم چې د جارو مخې ته یو دروند شی راغی، فیدا شیء ثقیل. وی شروع مې په همدې جارو باندې مې دا شی همداسې را زور کوو وی چې کله مې بیرون راوباسه نو ومې کتل چې د سپي بچی و کونګری و مړ. وی دا مې راواخستو بیرون مې وغورځو خلف الدار، چې څنګه مې وغورځو نو فجاء نبی الله صلی الله علیه وسلم ترعد لحییه، کتل مې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې د مبارک جامې چې دی دا خوځېدې. کله چې به وحی راغله حالت د نزول د وحی د نبی علیه السلام مختلف حالات به ورباندې، جامې مبارکې به خوځېدې، خوله به پرې را روانه وه،
سینې مبارکې به حرکت کو، د دواړو اوږو ترمنځ د غوښې دی به حرکت کو، مختلف حالت به وه. نو ما نبي علیه السلام ولیده چې په دې حالت باندې راغی. نو وکان اذا اتاه الوحی اخذته الرعده، و محبوب وی چې کله به وحی ورته راغله، وحی به راتله، نو دې دوران کې لړزه به په مبارک باندې راتله. وی نبي علیه السلام وفرمیل چې یا خولتو دثریني، ای خولې څه شی را باندې راواچوه، څادر یا کمبل را باندې راواچوه. وی فانزل الله تعالی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. دا آیتونه را نازل شو. اوس مولوی صاحبانو دې ذکر راغلل چې فانزل الله والضحى واللیل اذا سجى. او چې دې واقعي ته ګورو چې سورة الضحى د دې واقعي په باره کې را نازل دی، نو ګوره ځان ته مختلفه واقعه ده، نو مخکني نه بیخي جدا ده. او چې مخکني واقعي ته وګورو نو هغه ځان ته مختلفه واقعه ده چې یوه ښځې بېادبي کړې وه، او د هغې د بېادبۍ په وجه باندې رب العالمین د آیتونه را نازل کړي وو. نو کوي څه شی؟ او دواړه الفاظ صریحي دي، هلته مو فانزل الله، دلته هم دي فانزل الله. نو اوس که چېرته وایي چې دا سبب النزول دی، نو هغه مخکنی ته نه مختلف دی، او که روایت د بخاري او د مسلم سبب النزول ګرځئ، دا روایت ته نه مختلف دی، نو کوي به څه شی؟ نو مولوي صاحبانو د دې ځای کې اوس د ترجیح دپاره موږ او تاسو ته لار هغه تفتیش او کتل د سند دی. ته راځه د دې دواړو واقعو سند وګوره چې د کومې واقعې سند قوي و همغه به سبب النزول وي او دا بل به نه وي. وایي کله چې موږ وکتلې دې ځای ته، وایي ومو کتل چې دا مخکنی روایت د چا و؟ د بخاري او د مسلم و، او دا وروستنی روایت د طبراني او د مصنف ابن ابي شیبه و. او طبعا کوم سند چې د روایت د چا دی؟ د امام بخاري او د امام مسلم دی، هغه قوي دی په نسبت د هغې سند باندې چې کوم سند د امام طبراني او د مصنف ابن ابي شیبه دی. نو قوت د سند ته به ترجیح ورکو، او به وایو چې سبب النزول هغه و چې کوم روایت د بخاري او روایت د چا دی؟ د مسلم دی. دا بله طریقه ده. درېمه طریقه مولوي صاحبانو دا ده که چېرته داسې پېښه وشوه چې د واقعي په باره کې دوه قسمه روایات راغلل، دواړه صریح هم دي، د دواړو سند هم درست دی، د یوې واقعي سند هم درست دی، د بلې واقعي سند هم درست دی. اوس به ته په دې ځای کې تطبیق په څه طریقه باندې کوې؟ نو مولوي صاحبانو بیا طریقه د تطبیق دا ده چې دواړو رواتو ته وګوره، دا راویانو چې دا واقعه را نقل کړې ده دې واقعې ته وګوره، که چېرته په دې دواړو واقعو کې دواړو روایتونو کې دا یو راوي حاضر فی الحادثه و، نو د ده قول به مقدم وي په هغه راوي باندې چې هغه راوي په حادثه کې حاضر نه وي او دی د بل چا نه حکایت کوي. دواړه قسمه روایتونه دي، یو قسم روایت راخستی بل هم راخستی، سند هم د دواړو درست دی، مشکل پکې نشته، الفاظ د نزول هم دواړه صریح دي. نو بیا وګوره چې دغه راوي چې دا واقعه بیانوي او دا سبب النزول بیانوي دی په دې حادثه کې خپله شریک دی که نه، حاضر دی که نه. که چېرته داسې وه چې دی په دې حادثه کې حاضر و او هغه بل په حادثه کې حاضر نه وه، نو بیا به ترجیح هغه سبب النزول ته وي چې کوم سبب النزول څه شی وي، کوم کې راوي په واقعه کې څه شی وي؟ حاضر وي. مثال د هغې به څنګه وي؟ لکه مثلا آیت دی رب العالمین فرمای ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آیت دی د قرآن کریم. د دې د سبب النزول یا د شان نزول په باره کې دوه قوله دي. یو قول دا دی کله چې د مکې معظمې مشرکان مدینې منورې ته راغلل، نو دې وخت کې نبی علیه السلام هجرت نه و کړی، نو دې مشرکانو د مدینې خلکو ته وویلې، د یهودو ته وایي مونږ ته داسې یو اعتراض تاسو وښیئ، تاسو خو اهل کتاب یئ،
داسې یو اعتراض موږ ته وښایي چې دا اعتراض موږ زده کړو او بیرته لاړ شو بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د اعتراض وکړو او موږ چې دی په هغې کې رابند کړو. یهود ورته ویلې تاسو کله لاړئ د دې پیغمبر نه د روح په باره کې پوښتنه وکئ چې روح څه شی دی، نو که دا رښتیا پیغمبر وي نو جواب به درکړي، او که پیغمبر نه وي نو جواب درته نشي درکولی. دا جواب سخت دی. کله چې د مکې مشرکان بیرته مکې مکرمې ته راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله نو رب العالمین آیت راولیږه. دا مفسرین وی داسې وی فانزل الله تعالی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. دا یو روایت دی، عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی دی، امام ترمذی راخسته دی او صریح دی فانزل الله. بل طرف ته یو روایت د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی او هغه امام بخاری راخسته دی په دې باب باندې، او دا یو امام ترمذی راخسته دی دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت چې امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کړی او دا بل روایت امام ترمذی رحمت الله علیه را نقل کړی. اوس دوانه الفاظ داسې دي مولوی صاحبانو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما څه شی وایي رضی الله عنه څه شی وایي كنت امشي في حرس بالمدينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عصيب فمر بنفر من يهود. تو ګوره عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام سره مدینه منوره کې روان وم نو د یهودو په یوه ډله نبی علیہ السلام ورتیر شو. چې کله ورتیر شو نو فقال بعضهم لبعض، دا یهود خپلو کې یو بل ته سره وی چې کاش دنه مو یو پوښتنه کړې وی. نو دې دوران کې چې د علما د یهود ویل چې کاش دنه مو پوښتنه کړې وی نو فقاموا الیه فقالوا یا ابا القاسم اخبرنا عن الروح. دا مولیان راپورته شول نبی علیہ السلام ته وی د روح په باره کې مو خبر کړه چې روح څه شي ته وی. نبی علیہ السلام ودرېد فقام ساعة ينتظر الوحی. نبی علیہ السلام یو ساعت ولاړو د وحی انتظار یې کو چې صبر وکړه وحی راشي زه د خلکو ته جواب ورکم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی ما ته پته ولګېده چې نبی علیہ السلام د وحی انتظار کوي. فتأخرت عنه زه ترې شاته شوم تر دې چې وحی راغله او دا آیتونه راغلل چې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اوس دې ځکه دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه راخسته. اوس روایت ته چې موږ او تاسې وګورو هغه درې واړه شروط مخکې پکې پوره دي، الفاظ هم دواړو کې صریح دي، سند هم د دواړو درست دی، کومه جرح نشته دی ور باندې. اوس تطبیق په څه طریقه باندې کوي دې کې به کوم روایت مقدمې د سبب النزول په باره کې. مولوی صاحبانو په روایت د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلل چې كنت امشي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د نبی علیہ السلام سره روان وم او مزل مې کولو او د یهودو په یو جماعت ورپېښ شه او د یهودو دا جماعت راپورته شو د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه د روح په باره کې. نو ګوره دلته عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې زه خپله روان وم ورسره او هغه روایت کې چې راغلل د راوي واقعه نو هلته خو راوي داسې نه وایي چې زه د نبي علیہ السلام سره په خپله روان وم، خو حکایت یې وکړه چې د مکې مشرکان مدینې منورې ته لاړل او هلته د یهودو نه پوښتنه وکړله او بیرته راغلل نبي علیہ السلام نه دا سوال وکړه د نبی علیہ السلام نه دا سوال وکړه. نو په دې ځایونو کې مولوي صاحبانو دوه خبرې دي، په دې یوه واقعه کې راوي خپله حاضر دی او په هغه بله واقعه کې راوي حاضر نو ترجیح به چاته وي هغې ته وي چې کومه کې راوي خپله حاضر وي. دا څو شولې درې. څلورم طریقه د تطبیق دا د مولوي صاحبانو
وی که چرته متعدد روایات راغلیو دا خبرې ذکر درته کوم دا به وروستو استفتحونه کې تاسو ته زه ووایم دلته خوارج یو اعتراض دی په باب د توسل کې چې دې آیت کې احتمالات شتا دي او اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نو دا خبره تاسو ته هلته په کار راځي بیا څلورمه طریقه د تطبیق دا ده د یو روایت د یو آیت په باره کې مختلف روایات راغله د شان نزول نو چې مختلف روایات راغلل نو بیا طریقه څه شی ده نو طریقه دا ده چې جمع وکړه که نه څه شی وکړه یو روایت راغلی دی بل راغلی بل راغلی دا ټول سر راجمع کړه که جمع ممکنه وه نو بهتره خبره دا ده چې جمع پکې وکړه لکه ګوري آیت مبارک کې راځي والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین نو دې کې تاسو وګورئ مولوي صاحبانو دا د لعان په باره کې وروستو به راشي ایتونه راځي روایت د بخاري د ترمذي د ابن ماجه د دریوانو دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې انها نزلت فی هلال ابن امیه دا آیت د چا په باره کې نازل دی د هلال ابن امیه رضی الله عنه په باره کې نازل دی چې هغه څه چل کړی قذف امرأته عند النبي صلی الله علیه وسلم هلال ابن امیه نبی علیه السلام ته راغی او په خپله ښځه باندې تور ولګو چې زما ښځه بدکاره ده او ده سره د دغې تور په لګولو باندې ګواهان نه وه نو چې ګواهان نه وه نو الله تعالی آیتونه د لعان را ولیږله جانبینو لعان وکړه چې دا کومه طریقه د لعان ذکر د قرآن کریم کې په همغه طریقه باندې لعان وکړو د دوی په منځ کې سره جدایي راغلله وشوه دویم روایت مولوي صاحبانو د مسلم دی سهل ابن سعد وایي چې عویمر ابن اسلمي راغی او عاصم ابن علي رضی الله تعالی عنه ته وویل چې د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې سړی خپل کور ته لاړ شي او په خپل کور کې د خپل ښځې سره یو څوک ګیر کړي نو هغه به بیرون راځي خلکو ته به چغې وهي چې راشي او ګواهان به طلبوي او که نه دی به دا کس قتلوي لار څه شی ده څه به کوي دې دوران کې او دار صحابي مبارک وایي زما غیرت خدا نه مني چې زه به راځم بیرون به خلک ګورم چې خلکو تاسو راشي ګواهان بلکې زه وایم چې دا سړی قتلول غواړي او زه یې قتلوم کله چې دا خبر نبی علیه السلام واورېدله مبارک غصه شو ورباندې او وی فرمیل نبی علیه السلام چې یقینا خدای تعالی غیرتی دی زه غیرتی یم او زما نه خدای تعالی ډېر غیرتی دی خو د شریعت حکم دا دی چې ګواهان به طلبوي د هغې نه بعد به بیا حکم د الله تعالی ورباندې نافظ کیږي او که چرته ګواهان نه وه نو دا سړی به دروغ تهمت یې ولګو په زنانه باندې ګواهان یې پیدا نه کړل نو حد قذف به ورته ورکولی کېږي اتیا دورې به وهلی کېږي دا سړی کله چې نبی علیه السلام دا جواب وکړو میر اسلمي چې کور ته لاړه رضی الله عنه نو هو چې دا کومه پوښتنه یې کړې وه په دې حادثه واوښت چې پې واوښت نو واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې زه خو داسې قصې سره مخ شوم ښځه راغلله هغه منکره وه چې نه دی دروغ وایي نبي علیه السلام د دواړو په منځ کې سره لعان وکړه اوس مولوي صاحبانو دوه قسمه روایات راغلل روایت د سهل ابن سعد په دې دال دی او روایت د بخاري او د مسلم په هغې دال و یو کې راغله چې روایت د دې د واقعه د یو کس په باره کې راغلی او بل کې راغله چې واقعه د چا راغلی ده د بل کس په باره کې راغلی ده څوک وایي چې دا روایت د عمیر ابن اسلمي په باره کې راغلی والذین یرمون ازواجهم او روایت د بخاري او د ترمذي کې راغله د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا روایت د چا په باره کې راغلی د هلال ابن امیه په باره کې راغلی ګوره دواړه ځان ته خلک دي او ځان ته حادثې یادېږي یو دا د چې آیت د ده په باره کې راغلی بل دا د چې آیت د ده په باره کې راغلی نو ته به کوې څه شی دې منځ کې به تطبیق په څه طریقه باندې کوي نو علما لیکي جمع وکړه که نه څه مشکل دی او د جمع طریقه دا ده
چې کله دا استفتاء رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله نو سوال او پوښتنه یو کس کړې ده، استفتاء یو کس کړې، او د استفتاء په دوران کې چې د کس استفتاء وکړه هو به هم دغه معامله د دې بل سره هم شوې وه. مسلې ته مو پام دی، استفتاء د نبی علیه السلام نه یو کس کړې وه او په همدې مجلس کې هو به هم دغه واقعات د دې بل کس سره هم شوې وه او رب العالمین آیتونه راولېږل. نو یو طرف ته روایت د واقعه د چا ده؟ د هلال ابن امیه، او بل طرف ته واقعه د عمیر ابن اسلمي ده. څوک وایي چې آیت د ده په باره کې نازل دی او څوک وایي چې آیت د ده په باره کې نازل دی. نو طریقه د تطبیق دا ده ته وایي چې آیت د دواړو په باره کې راغلی دی، آیت د دواړو، بس طریقه د جمع ده، منځ کې کوم تعارض نشته. بس یو کس استفتاء کړی او دا بل قسم په دې مجلس کې حاضر و چې آیت راغی، نو هم مسله د ده دپاره ده، هم مسله د هغه دپاره ده او پېښه دواړو سره شوې وه. بهر حال مولوي صاحبانو دا کوم الفاظ چې موږ تاسو وویل د سبب النزول دپاره، ځینې صریحي او ځینې غیر صریحي، خلاصه دا ده چې صریحي به مقدمې په چا باندې؟ او الله وګوره سره روایت د سبب النزول په باره کې مختلف راغله. نو کله چې ستا مخې ته کېښودل شول نو ته وګوره چې جمع د دوی په منځ کې ممکنه ده او که نه. که چېرته جمع ممکنه وه د دې په منځ کې به جمع وکړه، او که چېرته جمع ممکنه نه وه د دې روایاتو په منځ کې نو بې طریقه هغه ده چې کوم الفاظ صریحي دي دا به مقدمې په چا باندې؟ په الفاظو محتمله و باندې. که دواړه صریحي وه نو چې د چا سند قوي وي به مقدمې په هغه باندې چې سند کمزوری وي. که د دواړو سند قوي وه نو دا به مقدمې په چا باندې؟ په هغې باندې چې راوي په حادثه کې خپله څه شی وي؟ موجود وي. راځئ ورپسې دا سبب النزول مولوي صاحبانو. دویم دی احوال النزول. احوال النزول کې مو وویل یو پکې سبب النزول وه، دویم دی امکنة النزول. دویم دی امکنة النزول، دا آیت کوم ځای کې نازل شوی. نو دا تاسو ته هلته کتابو کې راځي، خلاصه د هغې دا د مولوي صاحبانو په غټه کچه باندې قرآن کریم کې موږ تاسې ګورو صورتونو د پاسې لیکلي چې دا صورت مکي دی او که دا صورت مدني دی. خو د دغه عنوان لاندې چې بیا تاسو کتابونه د مقدمې ګورئ نو تقریبا 14 خبرې درته مخې ته راځي. یوه دا ځینې هغه آیتونه دي ما نزل بمکه چې مکه مکرمه کې نازل وي. دویم هغه دي چې ما نزل بالمدینه، مدینه منوره کې نازل دي. دریم هغه دي چې مختلف فیه په هغې کې د علماو اختلاف دی چې دا اوس مکي دی او که مدني، مکه مکرمه کې نازل دی او که مدینه منوره کې. څلورم هغه دي چې مکي آیتونه دي په مدني سورو کې، مکي آیتونه دي په مدني سورو کې، یعنی داسې حکم به راشي چې هغې به تعلق د چا سره وي؟ د مکې مکرمې سره، او هغه به ذکر په چرته وي؟ په مدني. لکه مثلا وروستو به راځي تاسو ته نشاندهي کومه بیا مدني صورت دی او په هغې کې امر دی بالعفو چې تاسو کافران څه شی کوي؟ معاف کوي. نو دا امر بالعفو دا خو په مکه مکرمه کې مؤمنانو ته، مدینه منوره کې خو بیا امر بالجهاد. اوس مدني صورت به وي او په دې مدني صورت کې به امر بالعفو راغلی وي، نو دې ته ویلی کېږي آیات مکي په مدني سورو کې. دی مکی آیتونه خو ذکر دی چرته؟ پنځم مدني آیتونه به په مکی سورو کې. شپږم نازل به مکه مکرمه کې وي او حکم به مدني وي. اووم نازل به مدینه منوره کې وي او حکم به مکی وي. اتم مشابه به نزول د مکی فی المدینه، یعنی مکی صورتونو کې مدنی مشابه آیت راشي وی مکی، ولیکن آیت پکې داسې راشي چې هغه مشابه د چا سره وي؟
هوبهونه بلکې څه شي مشابه ورسره وي. نهم مدني آیتونه مشابه راشي په مکی آیتونو کې. لسم ما حمل من مکه الى المدینه، هغه آیتونه چې مکی کې نازل دي او مدینه ته وړل شوي دي. یولسم هغه چې د مدینې منورې نه مکې ته وړل شوي دي. دولسم هغه چې نازل دي د شپې او هغه چې نازل دي د ورځې. دیارلسم هغه چې نازل دي په اوړي کې او هغه چې نازل دي په ژمي کې. څوارلسم هغه چې نازل دي په حضر کې او هغه چې نازل دي په سفر کې. دا چې بیا عام طور باندې موږ او تاسو د مکی او د مدني آیتونو فرق کوو چې مکی آیتونه چاته وایي یا مکی سورتونه چاته وایي او مدني سورتونه چاته وایي. نو څوک خو بیا وایي چې مکی سورتونه هغه دي چې مکه مکرمه کې نازل دي او مدني سورتونه هغه دي چې په مدینه منوره کې نازل دي. خو دا تعبیرونه مولوي صاحبان ناقص دي. تاسو به یو جامع تعبیر د ځان سره یاد کړئ. مکی صورت هغه صورت ته ویل کېږي چې ما نزل قبل الهجره. کم صورت چې په نبی علیہ السلام د هجرت نه وړاندې نازل شوي که په هر ځای کې و، که د مکې مکرمې په حدودو کې و، که د مکې مکرمې د حدودو نه بیرون وه، خو چې قبل الهجرت نازل و دې ته څه شی وایي؟ مکی صورت وایي. او که یو صورت په نبی علیہ السلام بعد الهجرت نازل وي نو عامه ده که دا صورت په مدینه منوره کې نازل وي او که د مدینې منورې د حدودو نه بیرون نازل وي، خو چې بعد الهجرت نازل وه دې صورتونو ته څه شی ویلی کېږي؟ مدني صورتونه. دا بس یو تعبیر دی جامع. داسې نه چې مکي به هغې چې مکه مکرمه کې نازل دی، ولې ډېر آیتونه شته دی چې د مکې مکرمې د حدودو نه باندې نازل دي. ډېر آیتونه داسې شته چې د مدینې منورې د حدودو نه باندې نازل دي. نو هغې سره څه چل کې؟ دا خو مکه کې نه دي نازل، مدینه منوره کې نه دي نازل. نو تعبیر وکړه چې کوم آیتونه د هجرت نه وړاندې په نبي علیه السلام نازل و دې ته څه شی وایي؟ مکی آیتونه یا مکی صورتونه. او کوم صورتونه چې د هجرت نه بعد په نبی علیه السلام نازل و نو دې ته څه شی وایي؟ مدني صورتونه یا مدني آیتونه. راځئ مولوي صاحبان اوس دې ته مدني صورتونه قرآن کریم کې کوم کوم دي چې اتفاقا مدني دي؟ اتفاقا نو دا تقریبا 60 صورتونه دي. سورة البقرة، مائدة، سورة النور، سورة الفتح، مجادلة، آل عمران، سورة النساء، سورة الأنفال، سورة التوبة، سورة الأحزاب، سورة محمد، سورة الحجرات، سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الجمعة، سورة المنافقون، سورة الطلاق، سورة التحريم، سورة النصر. دا شل آغا سورتونه چې دا اتفاقا مدني دي، دې کې کوم اختلاف نشته. اختلافي سورتونه چې دا مکی دي او که مدني، څوک مکی ګڼي او څوک مدني ګڼي، دا 12 سورتونه دي. سورة الفاتحة، سورة الرعد، سورة الرحمن، سورة الصف، سورة التغابن، سورة التخفيف، سورة القدر، سورة البينة، سورة الزلزال، سورة الإخلاص، سورة الفلق او سورة الناس. دا 12 سورتونه مولوي صاحبانو اختلافي دي چې دا مکی دي او که مدني. نو 60 سورت هغه او 12 دا نو څو شول ټول؟ 32. د دغې 32 سورتونو نه علاوه
تقریبا 2 سورتونه قرآن کریم کې داسې دي چې هغه اتفاقا مکی دي. اتفاقا نو دا 2 چې راغونډ کې سره څو جوړیږي او 14. دا سورتونه چې دی دا 2 اتفاقا مکی، 6 اتفاقا مدني او 12 دا څه شی دي اختلافي چې دا مکی دی او که مدني دی. مکی آیتونه په مدني سورتونو کې د هغې دپاره مثال اسې یو نشاندهي درته کوم، ځان سره یې نوټ کوئ. سورة الانفال 13 نمبر آیت. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مدنی آیتونه په مکی سورتونو کې لکه سورة الانعام دا مکی سورت ده، خو دا 3 آیتونه دوی وی چې دا پکې مدني دي. 151 152 153. دا په خپل ځکه نشاندهي کوو. بیا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا تر پای پورې. مکه مکرمه کې چې نازل وي او حکم مدني وي، سورة الحجرات 14 نمبر آیت. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نو دا نازل شوی په مکه مکرمه کې په ورځ د فتح باندې دی. نو نازل مکه مکرمه کې دی او آیت مدني دی ځکه نازل بعد الهجرت دی. هغه چې مشابه وي نزول د مکی فی المدنی، یعنی مدنی سورتونو کې نزول د مکی مشابه وي. سورة الانفال 2 نمبر آیت. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. او دا مشابه مولوی صاحبانو د مکی سورتو سره ولې دی ځکه دی کې استعجال د چا دی د عذاب، او دا استعجال د عذاب دا جرأت د مشرکینو د مکې و په جلتی سره عذاب غوښتل. عکس د دې چې مشابه وي نزول د مدني فی المکی، مکی سورتونو کې مشابه نزول د مدني سورتونو وي لکه د سوره نجم 2 نمبر آیت. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم. هغه چې وړل شوي من مکه الى المدینه، مکه معظمه کې نازل دی او مدینه منورې ته وړل شوي. نو امثله د هغې ډېر زیات دي، قرآن کریم ته ډک دی. سبح اسم ربک الاعلی تر پایه پورې. هغه چې نازل دی مولوي صاحبانو د شپې یا د ورځې، نو اکثر قرآن کریم چې نازل شوی نهارن دی، د ورځې نازل شوی. او ځینې ایتونه بیا پکې داسې دي چې هغه نازل شپې دي. لکه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. هغه چې په اوړي کې نازل وي یا په ژمي کې نازل وي، مثال د هغې لکه د سورة النساء آخري آیت دی. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. نو د دې آیت په باره کې علماء کرام لیکي چې دې ته آیت الصیف وایي په آخر د سورة النساء کې. راځو دې خبرې طرف ته چې د مکی آیتونو د مدني آیتونو په منځ کې فرق څه شی دی.
نو دی کې یو قول د جمهور دی او دوه قوله پکې د غیر جمهور علماء دي. اول قول دا دی چې اعتبار مخاطب لره دی. دا معنا وی مکی آغا آیت تا وی چې ما کان فیه خطاب لأهل مکہ، چې پاگی که خطاب چاہتا وی دا مکی خلقو تا وی دیتا مکی آیت وی. او مدنی آیت آغی تا وی چې ما کان فیه خطاب لأهل المدینہ، چې پاگی که خطاب اهل مدینہ ہوتا وی. او بیا د دې اول نه چې خطاب پکې اهل مکه ته وی وي پاغي کې تعبیر په لفظ عام سره کېږي لکه یا ایها الناس. یا ایها الناس چې راشي وي دا خطاب اهل مکه ته دی. او په دې دویم نه وي تعبیر په لفظ خاص سره کېږي لکه یا ایها الذین آمنو. خدا قول کمزور ہے ځکه د مولوی صاحبانو څوک چې دا فرق ذکر کوي چې مکی هغه دی چې خطاب پکې اهل مکه ورته وي او خطاب عام وي یا ایها الناس، او مدني هغه دی چې خطاب پکې اهل مدینه ورته وي او دلته بیا خطاب څه شی وي؟ خاص وي چې یا ایها الذین آمنو. نو دا قول د دوی چې دی درست وي ځکه نه دی. سورة البقره اتفاقا مدني سورت دی. اوس مې درته ویل او په بقره کې نه راځي ایها الناس اعبدوا ربکم. نو ګور هلته راغلی دی، سورت مدني دی، مکی نه دی. دارنګې په مین د بقره کې هم راځي ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. همدارنګې مولوي صاحبانو چې دی بل اړخ ته موږ او تاسې وګورو په مکي صورت کې چې دی دغه عام خطاب موږ او تاسو ته په نظر راځي په سورې حج کې راځي که نه اوویم نمبر آیت یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. نو سورې حج مکي صورت دی او خطاب پکې څه شی دی خاص؟ یا ایها الذین آمنوا. نو معلومیږي دا چې دا قول راجح نه دی. دویم قول دا دی ځینې خلک وایي چې اعتبار مکان النزول ته دی. دا معنا مکی صورت هغه ته وایي چې مکه کې نازل وي یا د هغې په چم او ګاونډ کې، او مدني صورت هغه دی چې مدینه منوره کې نازل وي یا د هغې په چم او ګاونډ کې. دا قول هم ډېر خوندور ځکه نه دی چې دې ځای کې بیا حصر دی مولوي صاحبانو، ځکه داسې صورتونه قرآن کریم کې شته، داسې آیتونه شته چې نه مکه معظمه کې نازل شوي وي او نه مدینه منوره کې نازل شوي وي، بلکې نازل دي د بدر په خوا کې. ځان ته علاقه د بدر یا نازل وي مولوي صاحبانو تبوک کې چې تقریبا هغه وخت کې تاسو کتل چې څه یو میاشت مزل و تبوک ته. نو دا خو نږدې مدینې منورې ته نه لرې مسافه ده، سلو کیلومتره هم اندازه ده، هلته نازل وي. نو دې سره څه چل کوي؟ دریم قول د جمهور علماو دی کوم چې تاسو ته مخکې ما وویلی چې مکي صورت چاته وایي هغه چې نازل وي مخکې د هجرت نه، او مدني صورت هغه دی چې نازل وي بعد الهجرت. بس دا جامع تعریف ته ځان سره یاد کړئ. کم صورت کم آیت چې قبل الهجرت نازلو دا مکی دی، او کم چې بعد الهجرت نازلو نو دا څه شی دی؟ بیا یو څه نور مفهوم خو تاسو ته ما جامع بیان کړ. بیا ځینو علماو یو څه فرقونه کړي دي چې د مکي صورتونو د مکي صورتونو په منځ کې سره یو څه فرقونه دي. هغه فرقونه کوم کوم دي؟ یو فرق دا ذکر کوي هر صورت چې په هغې کې سجده وي نو هغه مکی دی. دا سجده د تلاوت نه دا چې په کوم صورت کې وي هغه صورت څه شی دی؟ مکی، د تلاوت والا سجده. دویم هر صورت چې په هغې کې لفظ د کلا وي نو هغه مکی دی. 15 اولو سپارو کې ګوره لفظ د کلا نشته، نو دا د 15 نه بعد راغلی او په 15 سپارو کې تقریبا
د اخره کې مکی سورتونه ډیر دي، تقریبا 33 ځای وای دا راغلی پکې. دویم فرق څوک دا کې وي کوم سورتونو کې چې یا ایها الناس وي دا مکی دی، او چې یا الذین آمنو وي نو دا مدني دی. ما سوا د سورت حج نه بیا دوی پکې استثناء کوي چې لکه سورت حج مکیم دی خو بیا هم پکې څه شی دی یا ایها الذین آمنو. څلورم فرق دا دی هغه سورت چې په هغې کې قصص د انبیاو او د اممو غابره وي، د پخوانو ناکاره امتونو، دا به مکي وي. ما سوا د سورت البقرې نه چې هغه مدني دی، واقعه د موسی علیه السلام پکې ده. نور چې د مخکنو امتونو واقعات وي په کومو سورتونو کې وو نو دا به مکي سورتونه وي. دا به راشي دا د مکي سورتونو ته چې ورسېږو اکثره د مخکنو قومونو د هلاکت واقعې پکې وي. پنځم هر صورت چې په هغې کې واقعه د ابلیس ته د آدم علیه السلام سره نو هغه مکي دی الا البقره. کومو صورتونو کې چې د آدم علیه السلام او د ابلیس لاین واقعه ذکر ده نو دا صورت به وي مکي وي، ما سوا د سورت البقرې نه. سورت البقره کې هم دا واقعه شته خو هغه مدني دی. شپږم هر صورت چې د هغې افتتاح په حروف التهجي وي وایي دا مکي دی، ما سوا د چا نه؟ د بقرې او د آل عمران نه. د بقرې او د آل عمران افتتاح هم په حروف التهجي راغلی الف لام میم، ولیکن د دې دو صورتونو نه علاوه چې د نورو کومو صورتونو افتتاح وي په حروف التهجي شوی ده نو دا څه شی دی مکي، او که افتتاح په دې نه و نو هغه به مدني وي. نو دا هغه شپږ وجوهات علماو بیان کړي دي چې دې ته ویلی کېږي ممیزات د مکی او د مدني سورو په منځ کې. کوم شی دی چې په هغې سره د دې دو صورتونو په منځ کې امتیاز راځي؟ اوس راځئ مولوي صاحبانو دې خبرې طرف ته چې هر کله مو دا ذهن کې کېناسته دا صورتونه اوس په اعتبار د مضامینو سره فرق لري. داسې نه ده چې دواړو کې یو شان خبرې کېږي. څه مضامین د دواړو صورتونو سره مشترک دي د مدني او د مکي صورتونو؟ ځینې مضامین داسې دي چې دا سره جدا دي، هغه په مکي صورتونو کې وي او په مدني صورتونو کې نه وي. مضامین هغه چې بیانېږي په مکي صورتونو کې نو اول په هغې کې دعوه د توحید د رب العالمین ده. په مکي صورتونو کې اکثرا لوی مضمون چې بیانېږي هغه دعوه د چا ده؟ او دغه دعوه د توحید د دې اثبات کیږي په دلایلو باندې، او دلایل وروستو راځي درته وایم سلسله الدلایل کې. دلایل ځینې انفسي وي، ځینې آفاقي وي، بیا په آفاقو کې ځینې سفلي وي، ځینې جبي وي، ځینې علوي وي، همداسې پسې ځه د هر یو نمونه به انشاءالله خپل ذکر راشي. ځینې ارضي وي، ځینې سماوي وي وغیره، ځینې نقلي دلایل وي، ځینې عقلي دلایل وي. دویمه لوی او بنیادي دعوه چې په مکي صورتونو کې بیانېږي هغه دعوه د چا ده؟ د اثبات الرسالت. د نبي علیه السلام د رسالت اثبات به پکې وي ځای په ځای باندې. درېیمه لویه دعوه چې په دې صورتونو کې بیانېږي هغه صدق د قرآن کریم. صدق د قرآن کریم او دا قرآن کریم چې ته صادق ګڼې چې دا رښتونی کتاب دی نو دې کې راز څه شی وي؟ د څه شي دپاره صادق ګڼې؟ دپاره د تسلیم د هغې نورو دوو دعوو. څلورمه لویه دعوه مجادلة المشرکین بالبراهین العقلیه. ډېر لانجې د مشرکانو سره په مکي صورتونو کې کېږي او دا عقلي دلایل ورته بیانېږي، دا دلیل دی او دا دلیل دی او دا دلیل دی. نو په مکي صورتونو کې بل لوی مضمون د مشرکینو مجادله په دلایلو عقلیو باندې، عقلي دلایل ورته ذکر کېږي. پنځمه دعوه دعوه د بعث بعد الموت ده. دا اکثرا په مکي صورتونو کې وي او وجه دا ده چې د دې دعوې د بعث بعد الموت نه مشرکان څه شی منکرو د تعجب انداز کې به ویلې اذا كنا عظاما نخره. دا چې موږ کله وراسته هډوکي نو بیا به دې وخت کې موږ دوباره بیا راپورته کیږو. نو بله دعوه چې مکي صورتونو کې ده هغه دعوه د چا ده؟ د بعث بعد الموت ده.
شپږمه دعوه ذکر د عذاب او د نار د پاره د تخویف د دوی. اومه دعوه قصص د انبیاء کرامو د مخکنو امتونو. دا قصص د انبیاء کرامو د مخکنو امتونو چې ذکر کیږي د څه شي د پاره؟ للوعظ والنصیحه ولمختلف المقاصد. مقصود په دې کې وعظ وي د خلکو ته او نصیحت وي د خلکو ته، نور ګڼ مقاصد هم پکې شته دی. دا چې دی هغه بنیادي مضامین دي د مکي صورتونو. ځینې اوس داسې دي چې مدني صورت په هغې سره د مکي صورتونو نه ممتاز ګرځي او دا پې جدا کیږي او بیا د مدني صورتونو دعوی دي. یو علماء کرام دا لیکي هر صورت چې په هغې کې فریضه وي یا پکې حد وي نو هغه مدني دی. د دې پنځو بناګانو نه مثلا لمونځ، روژه وغیره چې دا پکې راغلي وي پنځه بناګانو د اسلام نه، یا پکې ذکر د حد راغلی وي نو دا مدني صورت دی. وی هر صورت چې په هغې کې ذکر د منافقینو وي ما سوا د سورې عنکبوت نه نو هغه مدني دی. ځکه دا د نفاق سلسله د مدینې منورې د ژوند نه بعد شروع شوه نو د منافقینو ذکر چې وي نو دا وی مدني صورت دی. هر صورت چې په هغې کې مجادله د اهل کتابو سره د اهل کتابو سره دلایل او د هغوی سره بحث دا مدني صورت دی. ځکه اهل کتاب خو مدینه منوره کې مکه مکرمه کې خو نه نو چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی او دلته دوی سره بحثونه شروع شو، دلایل شروع شول، نو په کومو صورتونو کې چې د اهل کتابو سره مجادله وي نو دا کوم صورت دی؟ دا مدني صورت دی. مدني صورتونو کې هغه غټ مضامین کوم دي چې بیانېږي؟ نو اول مولوي صاحبانو دعوه د توحید، دا غټ مضمون دی او دا ګوره مشترک مضمون دی د مکي او د مدني صورتونو په درمیان کې. دویمه دعوه د چا؟ د رسالت، دا یو مشترک مضمون دی. صدق القرآن دا مشترک مضمون دی. بعث بعد الموت دا مشترک مضمون دی. او یو دو عمده مضامین چې هغه بیا په مدني صورتونو کې موږ او تاسو ته مخې ته راځي او مکي صورتونو کې نشته دی. یو دعوه د جهاد فی سبیل الله ده او دویمه دعوه د انفاق فی سبیل الله ده. دعوه د جهاد فی سبیل الله ده په مدني صورتونو کې ده او د انفاق فی سبیل الله دعوه ده په مدني صورتونو کې ده. په مدني صورتونو کې چې مولوي صاحبانو دا به د بقرې په خلاصه کې تاسو ته زه انشاءالله ووایم، په مدني صورتونو کې چې موږ او تاسو ته بحث کیږي نو دې صورتونو ته چې تاسو ګورئ اول بیان د عباداتو به پکې وي، د عباداتو ترڅنګ بیان د معاملاتو به پکې وي، بیوع وغیره دا په مدني صورو کې دي. د دې ترڅنګ حدود به پکې وي په مدني صورتونو کې، او دا حدود ولې دي؟ لبقاء النظام. نظام د مسلمانانو خو مدینې منورې د ژوند نه بعد شروع شو نو چې په ذکر د حدودو پکې و لبقاء النظام، موارث په پکې وي، د میراث ذکر، العلاقات الدولية فی الحروب، د دولتونو سره او د مختلفو ملکونو سره تعلقات او سفارتي اړیکې دا په مدني صورتونو کې دي. مکه مکرمه کې خدا شیان نو، دا سلسلې خو مدینه منوره کې شروع شوې چې تاسو به د ملکونو سره څنګه تعلق ساتئ. او اکثر خطابات بیا پکې یهودو ته دي، نصرانیانو ته دي، دعوت هم هغوی ته دی، لکه څنګه چې مکه مکرمه کې اکثر خطابات مشرکینو ته. نو دا هغه عمده خبرې دي مولوي صاحبانو چې دا په مدني صورتونو کې ذکر کیږي.
دریم د مولوی صاحبانو ازمنة النزول، دا مسله د امکنة النزول وه. دا ازمنة النزول کې چې بحث کیږي د نزول زمانه، نو دا چې تاسو په تفسیرونو کې ګورئ نو بحث به درته په دې عنوان مخې ته راځي، اول ما نزل او آخر ما نزل. یا لکه اول آیت کوم یو نازل دی او آخرنی آیت کوم یو نازل دی، نو دا اول او آخر خو هغه دي چې تعلق د چا سره دی؟ د زمانې سره. دا مسله مفسرین ذکر کوي په تفسیرونو کې چې د قرآن کریم اول آیت کوم یو راغلی او د قرآن کریم آخرنی آیت کوم یو راغلی دی. دا چې اولنی آیت د قرآن کریم کوم یو راغلی، نو تقریبا دې کې شپږ قولونه دي، خو صحیح ترین قول دا دی چې اول ما نزل د سورة علق د آیتونو چې اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ټول سورت نه څو آیتونه. او په دې دلیل څه شی دی چې اول نزول د قرآن کریم چې شوی هغه هم دا دی، روایت د بخاري دی، تاسو بار بار اورېدلی، امام بخاري په باب هم لګولی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته د وحی ابتدا څنګه وه؟ نو بیا لاندې روایت د عایشې رضی الله عنها راغلي چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحه، اول چې نبی علیہ السلام ته ابتدا د وحی کېدله نو مبارک به نیک نیک خوبونه لیدل، او خوب به چې ولیده نو بس داسې به دا خوب رښتیا کېده لکه د سبا په شان، خوبونه یې دروغ نه و. دا سلسله هم داسې روانه وه، نو نبي علیه السلام باندې داسې یو دوران راغی چې هغه مبارک ته خلا محبوبه شوه، چې بس چېرته د خلکو نه ګوښه ناست وی او ځان ته ناست وی، نو بیا به مبارک روان و ته به غار حرا ته، هلته به یې د رب العالمین عبادت کو، ځان سره به یې توښه وړله، هفتې هفتې به یې تېرولې، هلته ناست به و عبادت د رب العالمین به یې کو. او د هغې نه وروستو یو وخت داسې راغی چې نبي علیه السلام غار حرا کې ناست و، نو فجاءه الملک، ملک راغی ورته، فقال اقرأ، نبی علیه السلام ته وفرمیل چې ته ولوله. غار کې نبی علیه السلام ناسته کړې، خدای تعالی مور وله سره زما په شوق امین ووایي. دا مساجد نور چې دي خو هغه نبی علیه السلام خو پکې منځونه کړي دي، طبیعي ده، خو بیا هم که مسجد نبوي شریف دی او نور ځایونه دي سړی ورشي که نه، نو سړي زړه کې دا راځي چې اوس دې ځای کې به نبي علیه السلام کوم ځای کې ناست دی او دې ځای کې به کوم ځای کې ناست دی، او مشخص ځای خو نه وي، سره د دې چې ټول مسجد کې نبي علیه السلام ناسته کړې، دې ځای کې به کوم ځای کې ناست دی او دې ځای کې به کوم ځای کې ناست دی. او دغسې یو چند موازی چې دي نو هغه بیا داسې دي چې بس مشخص ځای دی چې دې ځای کې نبي علیه السلام خامخا ناست و. له یو د هغې د جملې نه چې دی غار حرا ده، نو خو دومره ډېر ځای نه دی، غټ ځای، ډېر یو تنګ ځای دی او ناو دی، او یو تیږه پکې اوږده خوره ده، او د تیږې سره معمولي بس هغه سړی چې سجده هم کوي پکې نو په ډېر تکلیف باندې دومره معمولي ځای دی. نو په هغې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و، جبریل علیه السلام راغی ورته، او دا چې اوس هم ورشي ورته یو عجیبه خوشبویي پکې انسان حس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک. نو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې اقرأ ولوله، مبارک ورته وفرمیل چې زه لوستونکی نه یم. حدیث مبارک کې راځي فاخذني فغطني ویني ولم زور راته راکه، تقدیر تکلیف راته راورسو، بیا یې پرېښودم، بیا راته ویل چې ولوله، بیا مې ورته ویل چې زه لوستونکی نه یم، خو آخري دا ده چې راته یې ویلې چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق، د بخاري د اول جلد اوم نمبر روایت دی. نو راجح قول دا دی چې اول ما نزل چې دی دا څه شی دی؟ دغه آیتونه دي د سورې علق. دویم قول دا دی مولوی صاحبانو چې اول چې نازل شوی نو دا سورة المدثر دی، روایت د بخاري او د مسلم دی. هلته روایت کې دا راځي جابر ابن عبدالله رضی الله عنه وایي چې اول چې نازل شوی نو هغه سوره مدثر دی، اوږد روایت دی. او هغه حدیث د بخاري کې شته. تطبیق د دواړو په درمیان کې علماء کرامو په دې طریقه باندې کړی دی چې نه، راجح دا ده چې اول ما نزل هغه د سورې علق آیتونه دي. خو دا چې څوک روایت کې دا راله جابر رضی الله عنه وایي چې
اول کوم صورت نازل دی سوره مدثر نازل دی نو د دې په منځ کې تطبیق یو د تطبیق یو طریقه دا ده چې اول صورت چې تماما نازل شوی نو هغه سوره مدثر دی دا خبره د مطلق نزول نه ده د تمام نزول ده او سوره علق و اوله کې راغی خو ټول خو نه و کنه اولني څو آیتونه نازل شوي دي تمام صورت اول نه دی نازل نو اول هغه صورت چې تمام نازل دی نو هغه سوره علق دی دا سوره مدثر دی دویمه طریقه د تطبیق پکې دا ده چې اول هغه صورت چې اول نازل شوی وی دیږي کې اولیت کې فرق دی کوم علما چې خبره د چا کوي د اول کوي چې اول سوره علق نازل دی نو هغه یادی قبل فترة الوحی او څوک چې سوره مدثر یادی نو هغه بعد فترة الوحی ام روایت د بخاری کې راځي کله چې نبی علیہ السلام ته دا وحی راغله او مبارک راغی کور ته عائشہ د خدیجه رضی الله عنها بوته د ځان سره او د ورقه ابن نوفل نه پوښتنه وکړله نو بس بیا دا سلسله د وحی یو څه موده بنده وه دې زمانې ته چې دا وحی پکې بنده و خو وحی د جبریل علیه السلام یعنې نوره وحی وه د جبریل علیه السلام وحی بنده وه نو په دغې موقع کې چې دا وحی بنده وه دې ته زمانه د فترت د وحی وایي او بیا د دغه زمانې د فترت د وحی نه بعد چې صورت راغی نبی علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام راوړه نو هغه دا صورت و چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر اے په څادر او کمبل او شړۍ کې ځان نن غوښتونکي انسانه پاسېږه د خپل رب تکبیرونه ووایه خلک ویروه جامې خپلې پاکې کا تا په اوږه باندې خو اوس دروند مسؤلیت کېښودلی شه نو دغه صورت چې نازل شوی دی نو دا بعد فترة الوحی دی نو ځکه دا اول دی اول دی خو بعد فترة الوحی او سوره علق آیتونو ته چې څوک اول وي نو هغه اول دی خو قبل فترة الوحی اول هغه نازل دی او بعد فترة الوحی دا نازل دی دریم تطبیق څوک دا کوي چې اول نازل دی د پاره د نبوت هغه سورت اقرا دی او اول چې نازل دی د پاره د رسالت هغه سورت المدثر دی پاگی کې صرف د نبی علیہ السلام نبوتو په سوره اقرا کې او په دې صورت کې د نبی علیہ السلام رسالت ته قم فانذر ته د الله تعالی استاد فاسق اوس خلق ویراوه پیغام خلکو ته ورسوه دریم تطبیق علما دا ذکر کوي چې او څلورم اول چې نازل دی دریم قول دا دی دریم قول دوه قولو دریم قول دا دی چې اول نازل سوره فاتحه ده خو د دې قول قائل نه دی معلوم خو علما او تطبیق داسې کړی وي شاید د دې قول مقصد دا وي چې اول هغه صورت چې کامل نازل دی نو هغه سورة الفاتحه ده څلورم قول دا دی چې اول ما نزل چې دی دا بسم الله الرحمن الرحیم دی دویمه خبره دا ده چې آخر ما نزل هغه آیتونه یا هغه سورتونه چې آخر نازل شوي دي نو هغه کوم کوم دي نو دی کم اقوال دی اول قول امام بخاری د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت را نقل کړی و آخر ما نزل چې دی هغه آیتونه د ربا دي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا سورة البقرة 228 نمبر آیت دویم قول دا دی چې آخر ما نزل دا آیت دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله بقری 281 دریم قول د سعید ابن مسیب دی وی دا آیت دی 202 یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین تطبیق په دې طریقه باندې کو چې هغه مخکنی دوه قولونه د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دي او دا رستنی قول د سعید ابن مسیب دی
نو تطبیق په دې طریقه باندې دی چې دا آیتونه آخر ما نزل دي په همدغه ترتیب چې په کوم ترتیب په سوره بقره کې ذکر دي، یعنی آخري آیتونه همدا راغلي دي په همدې ترتیب باندې 288 یو اتیا دوه اتیا داسې یو بل پسې را نازل شوي دي. څلورم قول دا دی د ابن مسیب وی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ چې آخر آیت نزلت خاتمة سورة النساء یستفتونک قل اللہ یفتیکم. نو د دې جواب دا کیدی شي چې د خبره مراد د اخریت نه چې آخر هغه آیت چې نازل دی نو آخر نازل فی حق بیان الموارث، د میراث په باره کې چې آخرنی آیت راغلی دی نو هغه دا دی، دا نه چې مطلقا آخر دی، د میراث باره کې آخري آیت دا راغلی. پنځم قول دا دی چې آخر چې نازل دی نو هغه د سورة توبې د آخري آیتونه دي. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. د دې نه جواب علما دا کوي چې مراد د ابی ابن کعب رضی الله عنه دا دی چې دا آخر ما نزل دی خو من سورة البراءت، نه د مطلق قرآن نه، د ټول قرآن کریم نه. شپږم قول دا دی چې آخر چې نازل شوی هغه سورة المائده ده. جواب په دې طریقه کوه روایت عائشہ رضی الله عنها دی چې سوره مائده آخره کې نازله شوې ده بیان الحلال والحرام، د حل او حرمت په باره کې آخرنۍ سورت هم دا دی. چې هغه د حلال او د حرامو ذکر پکې دی او بیا نسخه پکې نه ده راغلی. اوم قول دا دی چې آخر ما نزل د سوره آل عمران د آخري رکوع آیتونه دي. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، 195 نمبر آیت. دا روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتم قول پکې دا دی چې آخر چې نازل دی نو د سورة النساء دا آیت دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا. علماء لیکي دا آخر ما نزل دی خو فی حکم القتل مطلقا نه. نهم قول امام مسلم د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت راخسته چې آخر ما نزل سورة النصر دی. جواب دا دی چې آو دا آخر ما نزل دی خو صورت تماما نه آیتن. بهر تقدیر مختلف اقوال دي د مفسرینو. نو داغه تعریف چې منګه او تاسو د چوکه د تفسیر وکړه چې تفسیر چاته ویلې کیږي. د دې تفسیر ترڅنګ مولوی صاحبانو یو خبره بله منګه او تاسې کوو هلکه پوسټرو کې هم لیکلي تفسیر او ترجمه، څوک ترجمه وایي. نو دا ترجمه چاته ویلې کیږي؟ د ترجمې او د تفسیر په منځ کې څه فرق دی؟ مولوی صاحبانو اصل کې دا عبارت دی ترجمه یترجم ترجمتن فعلل یفعلل فعللتن. څوک ترجمه وی دام غلطه ده، څوک ترجمه وی بضم الجیم دام غلطه ده. صحیح پکې ترجمه ده بفتح المیم، بفتح المیم. ترجمه چاته وی؟ نو وایه ترجمه دوه قسمه ده، یو ترجمه حرفی ده او یو ترجمه تفسیری ده.
ترجمه حرفی دی ته ویل کیږي نقل الالفاظ من لغه الى لغه بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافق للترتيب. ترجمه حرفی دی ته وی نقل د الفاظو دی د یو لغت نه بل لغت ته په داسې انداز چې نظم پکې موافق د نظم سره وي او ترتیب پکې موافق د ترتیب سره وي. زه عربي تلفظ کوم، آیت وایم یا حدیث وایم، او د دې آیت او حدیث زه ترجمه په پښتو کې کوم. خو کومه ترجمه کوم؟ ترجمه حرفي. نو حرفي ترجمه دا ده چې دا عربي کې دغه آیت مبارک چې سره کم دی، اوله جمله پکې کوم یوه ده، دویمه، دریمه، څلورمه، همداسې پسې ځه. دا چې سره کم دا ترتیب دی په دې چا کې، په دې آیت کې د قرآن کریم، زه راپورته کېږم او په پښتو کې چې دی زه تعبیر کوم په داسې انداز کې چې زما دا نظم دا پښتو کې چې څه شی وایم هوبهو موافق د همغه نظم سره او ترتیب مې موافق د همغې ترتیب سره. یعنې زه په پښتو کې داسې تعبیر کوم د کلام ته داسې ترتیب ورکوم چې څنګه ترتیب په عربۍ کې وه، او دغسې کلماتو باندې راتګ کوم او داسې نظم باندې چې سره کم نظم چېرته وه. لکه ګورئ ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. څنګه وایم؟ ان الذین یقینا اغا کسان چې انکار کړی برابر ده په دوی باندې ویرول ستا دوی لرا او نه ویرول ستا دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. دا کومه ترجمه ده؟ حرفي. تازه پښتو کې لګیا یم هوبهو د همغه حروفو ترجمه مې درته وکړه چې سره کم ترتیب هلته و مقصې ترتیب ما په پښتو کې هم ذکر کوو، سره کم هلته نظم و مقصې نظم ما هم راوړه، دې ته ترجمه حرفي وایي. دویمه ترجمه تفسیری ده چې معنوي ترجمه ورته وایي. هغه چاته وایي؟ بیان معنی الکلام بلغت الاخر من غیر ترتیبه. یا لکه یو کلام دی او د هغې کلام څه شی کوي ته بیان کوي د معنی په بله ژبه باندې خو من غیر ترتیبه. من مثال به څنګه وي؟ دا کفار که ته ویروي کې نه ویروي نو دوی ایمان نه راوړي. ته یې روي که نه یې روي دوی ایمان نه راوړي. یا څوک چاته وایي هلکه هسې ځان مه ستړی کوه چې دا شپه ورځ دې په ځان یوه کړې ده او دې خلکو ته چغې وهي، هسې چغې ورته مه وهه. که ته ورته چغې وهي او که چغې ورته نه وهي او که ته یې ویروي او که یې نه یې روي که نه، خو دا خبره د دوی زړه ته کوزېږي نه او دوی ایمان نه راوړي. نو دا هم ترجمه دا د هغې آیت چې ان الذین کفروا تر پایه پورې، خو دا ترجمه کومه ترجمه ده؟ ترجمه تفسیري. بس لنډه خلاصه او دا به زه تاسو ته انشاءالله ځینې ځایونو چې راشي وروستو چې موږ او تاسې ترجمه کوو نو ځینې ځایونو به داسې وي چې لفظي ترجمه به پکې کوو حرفي، او ځینې به داسې وي چې خلاصه به وایو. دا دواړه مخې ته را روان دي، نو دې ته تفسیري ترجمه وایي. خلاصه دې ذکر کړه. او حرفي ترجمه دا ده چې د حرف د کلمې ترجمه کوي، هغسې کلمات راوړي چې څنګه ترتیب قرآن کریم کې و، سره کم نظم هلته و په همغې ترتیب باندې ته چلیږي. دې ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو څه شی؟ حرفي ترجمه. آخري یوه خبره چې دې ځای کې نن موږ او تاسې کوو د قرآن کریم اسامي، دا مو مبحث اول کې ویلي وه، نو دا ځان سره نوټ کړئ تاسو. د قرآن کریم اسامي او نومونه چې معروف دي، هسې خو ډېر دي چې دا معروف موږ او تاسو ته را رسېدلي دي او مشهور دي د خلکو ترمنځ، هغه 55 دي. 55. یو نوم د قرآن کریم قرآن دی. قرآن سورة النساء 32 نمبر آیت. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ګوره قرآن. دویم نومي کتاب دی. سورة الانبیاء 10 نمبر آیت. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. وجب التمادو کې ویو بیا. دریم نوم فرقان دی. سورة فرقان اول نمبر آیت. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. څلورم نوم ذکر دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورة الحجر 10 نمبر آیت. پنځم نوم تنزیل دی.
سورة النمل یوسل 92 نمبر آیت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ شپږم نومي نور دی. سورة المائده یوسل 4 بیا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نور راغلی. اوم نمبر نومي هدایت دی. سورة الاعراف 250 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هدن. اتم نومي موعظه ده او شفاء ده او رحمت دی. سورة یونس 50 رب العالمین فرمائی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. آیت کی گورا موعظه راغلا، شفا راغلا، ہدایت راغی و رحمت راغی. نہم نم دا قرآن کریم رحمت دی. انتا رحمت ذکر دے گورا آیت کے طول میں تراغون کم دا یو آیتو موعظه نم دے آیت کے. بل نم دا قرآن کریم چے دے دا مبارک دی. سورة الانعام یوسل 55 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لسم نمی مبین دے. سورة یونس یوش پیتم نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یو لسم نمی بشیر و نذیر دی. سورہ حامیم سجدہ سلورم نمبر آیت بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. دولسم نومی چه ده مولی سبانو بشرا. سورہ بقرہ او نبیم نمبر آیت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بشرى دا قرآن کریم بل نم دے. دیار لسم نمی عزیز دے. عزیز سورة الاحقاف یوسل ویختم ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ. سوار لسم نمی مجید دے. سورة الطارق کے وشتم نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمائی بل هو قرآن مجید. پنزل لسم نمی مولی سیبانو کریم سورة النمل نہش